الحق والصواب والصلاة والسلام على من أوتي فصل الخطاب. اما بعد، عزتمندو مسلمانانو، ساسو په علم کې وایي چې زمونږه د مناظره د دې د جوړېدو سبب څه شو. د ډېر وخت نه به د جمعیت علماء اسلام دغو علماو د علماء دیوبند حقیقي ترجمان جماعتو تاغي پسې به بدزبانی کوله او دارنګې غلطي فتوی پې لګولې، او دا په دې زمانه کې یو تکفیري شکل و. په هره مسله په وړو وړو مسله باندې به دې د امت تکفیر کوو. دارنګې د هغې جماعت چې هغه په دې وخت کې د قرآن او د حدیثو داسې خدمت کوي چې په دې زمانه کې د هغې مثل نشته، دوی په هغو باندې په وړو وړو خبر د اعتدال فتوی، دارنګې د خوارجو فتوی، دارنګې د عذاب قبر د منکرونو ټافې به پې لګولې، او دومره سخت سخت الفاظ پکې دې مشران لیکلي دي چې هغه برداشت کېدل هم نه و. چې کله ما مطالعه شروع کړه چې یاره دا څنګه خبره ده چې په وړو وړو خبره دا تکفیر کوي د مسلمانانو، او په وړو وړو خبرو دا مسلمانانو ته چې داسې نسبت کوي. چې کله ما مطالعه وکړه زه په دې نتیجه ورسېدم چې جمعیت علماء اسلام په سلب او خلفو کې هېڅوک نه دی معاف کړی، تر دې چې د نبي صلی الله علیه وسلم په شان مطابق چې دې کومه ګستاخي کوي. زه په فخر سره دا خبره کوم چې داسې ګستاخي ابو جهل نه وکړي، داسې موسی علیه السلام ته او فرعون داسې الفاظ نه استعمال کړي لکه دې چې زموږ انبیاو ته کوم استعمال کړي. بیا چې ما مطالعه وکړه صحابو باره کې چې دې کوم توهین کړی دی او برای راست صحابو ته کافر دی، ولې نو ما ته د اعتدال پتو دې سې لري چې صحابو ته یو سړی کافر وایي. بیا چې ما مطالعه وکړه د علماء دیوبند داسې یو عالم نشته چې هغه به جمعیت علماء اسلام معاف کړی، په هغه باندې به خامخا په یو ځای کې د کفر فتوا لګولي. نو ما چې کله دا خبره میډیا ته راوړه چې لکه د دې ماته د 20 مدرسې فتوا چې دی هغه سنډې چې په 20 مدرسو په تا فتوا راغله، سته خو ما ته یو د دیوبند عالم وښه چې هغه تا مسلمان ویلی، تا به صحابو باندې کفر فتوا لګوله، تاسو چې دا دارنګ انبیاو توهین کوي، نو تاسو چې دی نو ستاسو فتوا زما باره کې څه حیثیت لري. ما دا دعوه میډیا ته راوړه چې جمعیت علماء اسلام دا تکفیریان دي، په هغې باندې خبرې څه کسانو سره وشوې، خو د مفتي صاحب د طرفه بیا زما نوم واخیستی شو، ما د هغې جواب وکړو. نو الحمدلله نن موږ هغې میدان ته راغلو. زه دعوه پیش کوم چې موږ دا خبره کوو چې دا تکفیریان دي، زه د هغې باره کې به زه انشاءالله دا به ثابتوم. موږ دعوه پیش کوو په نهج د قضیې موجبي جزیې ساججي بیا بیتیې شرطیې منفصلي دایمي مطلقې کې پیش کوو. اوس زه دا وایم چې په مختصر انداز کې مفتي صاحب بعض عبارت د جمعیت علماء اسلام داسې دي چې د هغې نه توهین د انبیاو، تکفیر او تفسیق او تذلیل او توهین د صحابو، او دارنګې تکفیر او تذلیل د علماء دیوبند، او دارنګې د ختم نبوت نه انکار لازمیږي. تاسو په هر چوک کې دا ناره وایئ چې د ختم نبوت منکر کافر دی. زه به نن ثابتوم چې جمعیت علماء اسلام دا د ختم نبوت نه منکر دي، او دی د ابو جهل د نبوت چې دی د ابو جهل د نبوت دی قائل دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دی منکر دي. انشاءالله دا به زه په هند مناظره کې ثابتوم. ما په خپله دعوه باندې چې کومې حوالې راوړي دي زه په هغې باندې اولنۍ مسله پیش کوم. دا زما سره د دې مشر کتاب دی تسکین الاسقیا، دا محمود عالم صدر کاړي کتاب دی، په دې باندې تقریرات علماو شته. دې کې د لیکلي دي چې جسد د معراج چې کم شوی و مسلمانانو غوږ کېدی، داسې توهین به ابو جهل هم نه و کړی. وایي دا معراج چې کم شوی د انبیا و، نبی علیه الصلاة والسلام خو په جسد عنصري سره و، خو د انبیا په جسد مثالي سره و که په جسد عنصري سره و. د هغې دی پیش کوي وایي اجساد اصلی تھے یا اجساد مثالی تھے. بیا جواب کوي لیکن یہ دوسرا قول ہماری شریعت پر فٹ نہیں ہو سکتا کیوں ان کے فوٹوکاپی یا پیچھے کھڑے ہو تو کوئی ان کو جماعت نہیں کرا سکتا. 10 ٹیلی ویژن پیچھے رکھو ان میں کچھ شکل آ رہے ہو، کیا آیا ان کو کوئی جماعت کرا سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اجسادی مثالی تھے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی پیچھے فوٹوکاپیاں رکھ کر جماعت کرا لیں تاکہ معراج کے رات جو جماعت کرا گے اس کی نقل ہو جائے. دی وایي چې خلک کم خلک وایي چې د معراج د انبیاو دی د نبي صلی الله علیه وسلم پسې شاته ولاړو په بیت المقدس کې دا په جسد مثالي سره و. نو دی د ځان نه شاته فوټوکاپیانې کړي، ټیلیویژن دي ځان نه شاته کړي، وی سی آر دي د ځان نه شاته کړي، او په هغې کې د شکلونه راځي. شکل په ټي وي کې د کومو خلکو وي، بیا د هغو نه امامتي کوي چې د انبیاو سنت ته ادا کېږي. مفتی صاحب وایي چې د انبیاو سنت ادا کېږي. مطلب د دا دی که څوک وایي چې انبیا په اجساد مثالیو سره راغلي وو، نو دا به ټیلیویژن وي، دا به وی سی آر وي، دا به فوټوکاپي. او انبیاو باره کې داسې لفظ ویل دا توهین دی. زه به د شیخ سرفراز خان صفدر د کتاب نه انشاءالله ښیم، او هغه وایي توهین د انبیاو دا خالص کفر دی. په دې پسې چې ښځه طلاقي کې د هغه الفاظ به زه په خپل ټیم بیا ښیم. دا ستا د مشر کتاب دی قبر کې زندگی، نور محمد تونسي صاحب دی لیکي په صفحه نمبر 105 کې چې څنګه نور انبیا چې دي هغه په جسد عنصري دي،
دغه شانتی نبی علیہ السلام بجسد انصری سره نور انبیاء، لہذا بقیہ تمام انبیاء کرام بھی ان دونوں کی طرح جسد انصری کے ساتھ تشریف لائے تھے. دا نور انبیاء بجسد انصری سره راغلیو، بجسد مثالی سره نور راغلی. دا زما سره مفتی سے ما دغه کیده، مفتی سے متوجه شه، دا زما سره احقاق الحق ته. پدې کې لیکلي دي نو هغه منځ هم دي اجساد انصری سره، یو طرف ته اجساد انصری په قبرونو کې پراته او بل طرف ته ارواح سره بیت المقدس سره راغلو. په بیت المقدس ته راغلو په جسد انصری سره، او دا رنګ شي ده په قبرونو کې هم په جسد انصری سره سو پراته. دبل کتاب مال کا تسمنس کې بیا واپس راک دي کې بیا لیکلي دي پیر قبریلیت کا د څنګه یاسګمن کتاب ده. پدې کې لیکلي دي د ډاکټر خالد محمود په حواله سره چې داغه د بریلی سره مناظره وا. بریلی وته وی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے، دو ته جواب کوي جب آپ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں نہ تھے، اور جب معراج کے رات آسمانوں پر تھے تو زمینوں پر نہ تھے. په بل صفحه 203 ځوانو کې لیکلي چې په یو وخت کې نبی علیہ السلام په دوه ځګونو کې نشي کېده. دا قاعده د حاضر ناظر ده. پوښوي نو دغه مشر دوی په یو وخت کې په دوانه کې ساده مشرانو کتابونو په دوس پیش کوم چې هغه په یو وخت کې په دوانه ځګونو کې نشي کېده. مو زه په دې باندې حواله پیش کوم. دا مدد کوي دا زما سره البصویر ده د حمدالله جان ډاګي بابا. په دې کې د لیکلي وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في ليلة الإسراء في السماوات الصحيح أنه رأى الأرواح في مثال أجسام مع ورودهم أنه أحياء في قبورهم يصلون ولا يسبب پلټم جوړوي. دا وای چې دا کوم مسجد انبیاء شو، انبیاء په جسدي مثالی سره راغلیو، جسدي انصری په قبرونو کې دا مشر دی وای چې جسدي انصری قول دی او مثالی قول دی وکړو نو دا ټلویزیون شو، فوټو کاپیان شوي، وی سی آر شو. مستمتاسو مسلمانانو اوري انبیاء ته ټلویزیون وای، وی سی آر ول، دا به کفر یو کبنی. کله دا خبره صحیح، کله دا خبره صحیح جسدي مثالی ومني مفتی صاحب نو دی بیا دا مشر دی بیا ټلویزیون ته وی سی آر ته پیغمبر وای نو د ختم نبوت عقیده دی ان لاړه او وی سی آر ته ټلویزیون ته پیغمبر ویل دا کفر دی. کله د ختم مسله اخلي نو د بنسبت باندې د بیا ټي وی ته دغه چې پیغمبر ته دا مشر دی ټي وی ته او وی سی آر ته پیغمبر وای. کله خبره صحیح غني نو د دې پیغمبر ته ټي وی وی سی آر وای، دا دوه توهین دی. دا زما سره د ډاکټر منظور منگل صاحب کتاب دی تحفۃ المناظر. په دې کې لیکي وهب پر انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو لا گیا او نبی صلی الله علیه وسلم نے امامت کی. انبیاء ولچ امامت شو په ارواح سره شو. احقاق الحق یو په پنځه دی لیکلي چې روح بغیر د جسد نه نشي پاتې کېږي، یا به جسد مثالی ول یا به جسد انصری. دلته دا زما سره حیات الاموات ساده مشر دی. حیات الاموات کی ستا مشر لیکلي مفتی سے ما توقع توجہ کا مناظرہ کے الدخل تیارے کے علماء عالم رحم اللہ نے بدلی مثالی کا قول بعض مواقع پر ضرور کیا، مگر وہاں جہاں جسد انصری کا موجود ہونا محال تھا. مثلا معراج کے موقع پر دے وہی الت جسدی مثالی چیزیں د جسد انصری په اسمان بیت المقدس کې چې کوم امامت بیت المقدس کې هغه محال او دغه مشر دوی تلو بیت المقدس ته تلو او دی وی الته محال او الته ممکن نو دته ناممکن او هغه ته ممکن. دا څنګه عقیده ده؟ دلته بیا د لیکلي دي مخکې بیا لیکلي چې انبیاء چې دي چې معراج کے مثلا معراج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اور آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور مسجد اقصی میں انہیں نماز بھی پڑھائے چونکہ ان کے جسد انصری قبر میں مدفون تھے. مسجد اقصی کا یہ میں متشی ہوا وہ دا اجساد چیزی مثالی اس کا جسد انصری قبروں کے مدفون ہو. جمہور علماء احمد یہی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس یا آسمانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی مثالی ابدان مبارکت ہے. دے وہی مثالی ابدان ہو جسد انصری قبروں کو اگر مسجد اقصی تطلل چیزی اگر ناممکن و ممتسب ہو. دا زمان سر علامہ ابن قیم دے کتاب الروح دے وہی حاضر روح تو انما لارواحهم دون اجساد ولا اجساد فی الارض قطعا دقا جدے احیات الامات مذہب پاوالی لکلی دی عبارت میں پیش کو. دا زمان سر رحمت کائنات تے دا صفحہ نمبر 329 دے وہی یعنی اگر وجودی مثالوں کو شرعاً معتبر نہ سمجھے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر مشاہدات شب معراج ملاقات انبیاء کرام پیدا ټول به باطل شي جو کہ تحریر معنوی بن جاتے ہیں. دے اوم جسدی مثالی شرشے مفتی سے وہ ما توجہ کا زستا توجہ وړ خاطر په خپل طرح کې وګورئ کنه سیدا ما توقع دا ما خبر وره دا مش زه خبرې کوم ته باغی ته دغه کتاب باغی غواړي سیدا مفتی دا مشر دی وای وجود مثالی سره شی وو وجود مثالی سره شی وو کله دین دی انکار وکړو تحریر معنوی به جوړ شي ابل وای دا ټلویزیون وو. مفتی دا زما سره آپ کے مسائل لے چې دا حیات النبی میں مسئلہ کے ہم تفصیل کافر ہوئی نہیں دے وای خلاصہ ہے کہ جن ارواح کو مرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیے جاتے ہیں وہ اگر باذن اللہ کہیں آتی جاتی ہے تو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. مثلا لیلۃ المعراج میں انبیاء کرام
علیہ السلام کا ان حضرت وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں جمع ہونا دیو انبیاء په جسدی مثالی ته بیت المقدس تا ابل وجه سو انبیاء په جسدی مثالی ته په ټلی ویژنی دا په سټیټي دا په ویسیاري او پاګه کې شکلونه نه چاره دي په ټي وي کې شکلونه د خو خلک راځي اکثر پکې د بدو راځي دلته زما سره امام علی سنت صاحب په نسبت باندې سرپرست خان صفدر سے د لیکلي په واقع لیکلي په اخر کې به ان ارواحهم تشکل بصور اجسادهم عمدۃ القاری فتح الباری امت دوی علماء دغه په ولې لیکلي دا زما سره نشر الطيب دی اشرف علي تنسب د علماء دیوبند لوی عالم اگر لیکلي وګ دوه کې لیکلي چې دا خو نبی سلام په اسمانونو کې چې کوم ملاقات شه یا بیت المقدس کې وې د دې جواب د قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے تھے اور دوسری مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا یعنی غیر جسد سری سے جس کو سوپیا جس میں مثالی کہتے ہیں دیوی دا معراج په جسدی مثالی تر شیو نو زتا نو استپوس کو مفتی سے ستاد مشر وای که جسدی مثالی قول دی وکړو وای زمون په شریعت کې دا نشته دومره دیوبندیان او ستا مشران پیش کړل دا غو په شریعت کې دا قول وو هغه وای د حدیثونو ثابت دي او استاد د مشر په شریعت کې نشته نو پته ولګي ستا شریعت جدا او د علماء دیوبند شریعت جدا ستا شریعت جدا او د بل مشر دی جدا بل نه چې کله د خبره صحیح شي او دا خبره غلطه شي نو دا وایم چې د بیا هغه بیا ټیویګانو ته بیا وې هغه ټیویګانو ته سیار وې کله خبره صحیح شي نو بیا د پیغمبر ته ٹی وی دا دوانو کو ور دیں ایک بار مہدین پاولے ته پیش کوما بلکہ ہمارے نزدیک تو ایسے قول و فعل پر بھی کافر کہا جا سکتا ہے جو موجب التوہین و استخفاف نبوه و تمام پنځ باندې خو دې خبرم سره کافر ہوته ولا شي چاغه موجب التوہین او استخفاف نبی وی بیا وی رسول سلام پر سب شتم یا افضل سلام کے توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے جو اس کے اوپر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے مفتی سے شک پکې نه کوي دیو چې چا پکې شک وکړو معمولی توهین تنقیص او د دې نه غټ توهین او تنقیص پسې چې پیغمبر دې سره ټی وای یا کله دې خبره صحیح شي یا چې ټی وی ته پیغمبر وای یا پیغمبر ته وسیار وای یا چې وسیار ته پیغمبر وای دا کوپر دی دا ستاسو کور نه شهادت عبارات یا کابر عبارات یا کابر دا زمان سال میں کتاب ہے اس کی بصرات معلوم ہوا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رفیع کو گالی دینا یا افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے تکذیب و جوئی کرنا یا توہین و تنقیص کرنا خالص کفر ہے جس چیز کے بھی اس پر حرام ہوتے ہیں وہ مفتی سے خالص کفر ہے معمولی توہین دیمو کو سلور سے بیا پدی صفحہ کے لیے 32 33 کے پدی کے لیے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنے والا کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید اس پر جاری ہے اور امت کی ندیس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا دیو قتل کی گی اور جو شخص اس کفر و عذاب میں شکر کرے چکم ژوندے داغه په کفر کې شک کول کم مړي داغه په عذاب کې شکل کول وہ بھی کافر ہے سلور ځای ویلي مفتی زمان ستانه مطالبه دا شو په خپل ټانګه کې مفتی زمان خبره ورته تدبیر پته لګي زمان د مطالبه ستانه دادا دا مشر دی وای کسو وای جسدی مثالی دا بس سره شي پجا دا بیت المقدس کې امامتی نبی صلی الله انبیاء ولا چې کړي انبیاء په جسدی مثالی راغلیو وای دا وای ټي وی وته ول پکار دي دا ته وی سی آر په پکار دا نشاته ټي وی کې دي وی سی آر دي کې امامتی دی ولا کوي چې دا سنت انبیاء ادا کی او دا نور علماء وای دا په ځای سره شو په جسدی مثالی سره شو نو کله خبره صحیح شي دا خبره نه هغه ټي ته پیغمبران وی سی آر ته پیغمبران وی او کته د خبره صحیح نشي د نور دا صحیح شي نو بیا دا پیغمبر ته ټی وی وی سی آر وی دوانو کې چې کوم عقیده اخلي دا د کفر ده دا د چې د توهین ده او دا ستاسو مشروع چې دا خالص کفر او شرک ده او دې کې هیڅ شک نشته مفتی سے زبستان مطالبه کوم د دې خبر جواب راکړي څنګه ما داوا درکړی و په داوا باندې ما ته تفریح وکړه زما ته داوا ده چې هغه داوی به ته جواب داوا راکړه زموږ یو لیکل دا شو تاسو باندې کې متو غلام فرید خپل چې نه ماینده مقرر کړو لیکل دا شو ما داوا درکړه ته به د دې الفاظ جواب درکړه ته ته خدمت بہت منکر تو علماء دیوبند ته کافر وي صحابو ته کافر وي ته چې د دې امت علماء ته کافر وای تاسو تکفیریان یې اوس کتب دا جواب کې چې مونږ نه وایو زوین ته دفاع کوي زمونږ مناظره ستا په عبارت وا کدا هغه غاړه تا جواب دا ور نه کړه اب ستا شکست متصور کیږي چې څنګه لیکل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انتهي محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې دا چې نن زمونږ او د بلال مولوي صاحب په بینس کې مناظره روان ده بلال پنځبيري صاحب اول نمبر خو التا بلال مولوي صاحب زما په نوم باندې یو پوسټ لګول او چیلنج کړو چې زه مفتی ندیم صاحب چا تیار کو مناظره ته 50,000 روپۍ انعام
نن زما نظر کې ناس یم زما اولنۍ مطالبه دار 50,000 روپۍ قانونا اصولا جمع کی بیا که زما خو ورسته به ورته جمع کوم ان شاء الله تاسو ماشاءالله مو خیر دی. دویم نمبر داغه نه پس بلال مولوی سے پکار دا و چې خپل کوم داوی ما سره لیکلی و په شرایطو کې اصول دا و چې چوټ کې تکفیر یو شرعي امر دی او د فقهاو د اصول پر انا کې به تکفیر کول شي پکار دا چې اق اصول تر غلې وي هغه اصول سو د دې عبارت نه د لازميږي هغه عبارت دا یو عبارت چې د پیش کړه وي پکار چې بدی کې توهین خودلې وي پکار چې بدی کې کفر خودلې وي دا خو لازم المذهب هم نه د فقها لازم المذهب تم کفر نه وي او د ظالم د یو عبارت نه کم عبارت چې پیش کړه دین کفر وخای غیر پر بل عبارت ملوي چې په دې طریقې تکفیر کیږي ستا په نسبت ټول نور صحابه کرام نعوذ بالله کافران دي زه ان شاء الله زغیو مثال درسته پیش کما. دویم نمبر د حضرت صاحب داولی کله جمعیت العلماء ولا کافران دي دا کم عبارت چې پیش لپاره کې یوم جمعیت العلماء ولا نشته پدې کې یو کس دا ګور د جمعیت العلماء دستور دی جمعیت العلماء ولا سوق دی بلال مولوی صاحب پخکارو غونی واوره او زله مفتی غلام فرید صاحب د زیول نه مطالبه کوم آینده کدار جمعیت العلماء ولا کتاب پیش کړي مفتی محمود رحم الله پیش کا د مولانا تور رحمان صاحب پیش کا د مولانا فضل الرحمن صاحب پیش کا د حاجی جلیل جان صاحب پیش کا د عبد الله جان صاحب پیش کړي جمعیت العلماء ولا راوخله د تب صاحب وام دي کمزه او دب دي کمزه کوي تا دا اولی کلی جمعیت ولا کافران دي دا تا چې مولانا امینو کړو صاحب پیش کو در خدا مې اهل سنت سره تعلق ساتو او در جمعیت العلماء دستور دی وګوره صفحه نمبر 8 او 9 کې لیکي جمعیت العلماء والا سوق دی اور شرائط نمبر 1 جماعتی نظم و نسب کی پابندی اور پروگرام کو کامیاب بنانے کا عہد کرے. نمبر 2 پارہ میں رکنیت پر کرے. نمبر 3 وہ کسی دوسری سیاسی یا مذہبی جماعت کا رکن نہ ہو. مولانا وکړوی صاحب د خدا میں اہل سنت رکن دے داغه جماعت یو ذمہ دار دے کتاب در مولانا وکړوی صاحب رحم الله وې چا حواله درته پیش کما. شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحم جمعیت العلماء اسلام والا نو تا چې سوم علامه ډاکټر خالد محمود صاحب جمعیت العلماء اسلام والا نو تا چې سوق پیش لپاره کې یوم جمعیت العلماء والا نشته تر اشاره جمعیت العلماء اسلام والا د یو کس عبارت پیش کړه ان شاء الله زه باغی راشم جوابات ورکړم. یو دویم او دا ځل اصولي تور راځم په جدي مثالي باندې بحث کوم البته را سوق چې ته پیش کې دا جمعیت العلماء والا نه قانونا په دې ما باندې جواب نه جوړي تر اشاره جمعیت العلماء اسلام والا تکفیر کې د جمعیت العلماء اسلام والا د یو کس ذمہ دار عبارت پیش کړي ان شاء الله زه به جواب درکوم مخکې بزم. دویم نمبر بلال مولوی صاحب د زماره په طرف نه جواب دا ودرول دا په جمعیت العلماء والا باندې تهمت او الزام دی. جمعیت علماء اسلام والا د دینه بری دي البته بلال پنځپيري صاحب چې په کوم اصول او طریقې سره د جمعیت والا تکفیر کوي نو د بلال پنځپيري په دغه اصول سره د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین احناف علماء دیوبند او خصوصا د تمام پنځپيريانو تکفیر لازميږي او د بلال پنځپيري په دغه اصول سره پنځپيريان یقیني طور کافران مشرکان بدعتيان او مرتدین ګرځي اعاذنا الله. او زه بیا وضاحت کوم زه پنځپيريانو ته کافر نه وایم البته زموږ د علماء دیوبند کما فتوا دا چې پنځپيريان گمراه دي زپاغي نه نم قائد البته بلال مولوی صاحب چې کوم اصول وځ کړی دي پاغي باندې جمعیت العلماء ولا تکفیر کوي په دې اصول د ټولو اول صحابه کافران کیږي په دې اصول د ټولو اول احناف کافران کیږي په دې اصول باندې ټولو اول علماء دیوبند کافر کیږي او ثانیاً په دې سره د شیخ طاهر صاحب نو واخله تر بلال پنځپيري پوری دا ټول مرتدین کافران مشرکان ګرځي زه بیا وایم زور ته کافران نه زور ته گمراهان نه البته دې چې کوم تکفیری اصول کې خو د پاک اصول سره ان شاء الله ز ثابتوم په مبارزه کې چې په دغه اصول سره یو پنځپيري دي نه بچ کیږي. دویم نمبر دی وای جمعیت والا بد زمانی کول د امت تکفیر به کوم څه چیلنج ورکو د جمعیت علماء والا یو کتاب دغه سوچت کی چاغید اشاعت توحید ته کافران ویلی یو چې وی جمعیت والا. دویم نمبر تاسو په خپل باندې زبردست غنی حواله پیش کوم چې تاسو علماء دیوبند نمونه غستی کافرانه مرته ویلی دي یو. دویم نمبر نو دغه خالص الزام ولګو دویم دی جمعیت والا ګستاخی کول ابو جان زیات خو یعنی کم تکفیری جبه چې ورسره ان شاء الله کم از کم د اشاعت توحید والا په باره کې بر خلکو دا غلط فهمي ختم شي چې دا خارجيان او تکفیریان دي دا جبه ټول خلک په دا ویډیو باندې اوري ان شاء الله دا غیر پر سپیشل پکار د زده تنن چیلنج ورکوم چیلنج د جمعیت علماء د یو کس عبارت چت کې بغي کې توهین او خیر د ختم نبوت نه انکار او خیر دا خو جدا خبره چې په دې ملک کې ختم نبوت د پر قرباني سو کور کې د قاریان په خلاف کار چا کوي تر اوسه پورې غو تاسو ورته مذهبي اجارهداري ویلا تاسو ورته دې ته کاروبار وایو نن شیخ طیب سے پاسې کې ختم نبوت په نوم باندې هغه پروګرام کوي ولی هغه کاروبار تر دم زړه وشو چې جمع ډک دا چې خبره شوله دریم دا چې دا په دې ملک کې قادیانان کافر اقلیت ګرځول شوی دي دا مفکر اسلام مفتی محمود رضی جمعیت العلماء اسلام برکت دی څه چې نن شیعه ته کافر کولاو نشي ویل قادیانی ته وی دا جمعیت العلماء برکت دی ستا په دې کې 1% څه قسم خدمت نشته ستا په کې کردار نشته. دریم نمبر دې مخ کیږي
مخکې وایي جمعیت العلماء والا فتوی لګولې زه به درنه چې یو عبارت وښایي ګوره اصول دار عبارت پیش کو په دې کې دا د ختم نبوت نه انکار دی بل کتاب مراله د هغې لپاره ته خو دا دوه عبارات یو ځای کې هغې نه کفر راوباسې په دې طریقې سره خو صحابه نعوذ بالله ستا په نس کافرېږي څلورم نمبر دی مخکې زه ویل جمعیت بعض عبارت پیش کوم عبارت اول نمبر زه وضاحت وکړم دا په دې زما باندې دې جوابات نشته زما په ځواب باندې ځکه چې جمعیت العلماء والا عبارت پیش کړي جوابات درکم تا چې څوک پیش د جمعیت العلماء والا نه دي دویم نمبر د غلط بیاني څه کوي اصولي تور وایم ويره جسدي مثالي ګوره مونږ صاحب زمون اکابر استاد صورت کړه د په جسدي مثالي کې زمون د اکابر علماء دیوبند رد نه کړي ځکه علماء دیوبند جسدي مثالي څه ته د تفسیر عثماني د علامه شبیر احمد عثماني صفحه نمبر 388 دی وي جمهور اهل شرع जिसको रूह कहते हैं वो सूफिया के नजदीक बदनी मिसाली है اگر صوفیه کرام چې د روح ته بدني مثالي وي تاسو پنځبیران جسدي مثالي څه ته وي دا واوره وکي د استعاره مکوا داستانی د حق د سبا نمبر 554 دو ایت اس بارے میں صحیح مسئلہ یہ کہ عالم برزخ میں ان ارواح کو ان عنصر بدنوں کی ہم شکل و مماثل مش و کافور کی مثال اجسام عطا کی جاتی پنځبیران وای د مش کو کافور جنتی خډی نه جسدي مثالي جوړ شوی دی او دا پنځبیران دومره ګستاخان دي چې هغه جسدي مثالي چې دی هغه پیغمبر کړی د ختم نبوت نه تاسو منکر یې او بیا الته جسدي انصاری چې کوم د رسول الله صم جسم مبارک والی په بشکوم پنځبیران در سره نبی دی ودی وڅ ګوره په دغه جسدي مثالي ته مستقل جسم غني علماء دیوبند چې هغه جسم مثالي مستقل جسم نه غني هغه روح ته جسدي مثالي وي دویم نمبر هغه د روح د جسم سره تعلق مني تر سره جسدي عنصري نظر انداز کړي دي دریم نمبر دغه روح چې دی دا جسدي عنصري تابع غني تا جسدي عنصري د نبوت نه سره انکار کړي دي تر سره هغه نبی نه تسلیمه تر سره هغه انسان نه تسلیمه نو بیا دا جسدي مثالي ونه وي ښه حیا او شرم خو در بګشته دی نه عبارت راخلی یورپ پلان کې ویل پټ سټیټ او دا هغه عبارت د تا په او د پټور عبارتو کې راشي کوي هغه د دیو تکبیر کړي د دیو عقیده جدای د علماء دیوبند جدای لکه جسدي مثالي کې ما یو مثال درته خو دیو دویم نمبر سره اعظم دا د تکبیر کوم اصول دی راکماته اول نمبر په دې طریقې سره یو عبارت راخله بل سره ملاوه دا پرېږدو اول نمبر ما تر کې صحابه کرام رضی الله عنهم دا ګور عائشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي د ترمذی شریف دی تاسو ته چې څوک وي نبی من حدثکم ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا تاسو ته چې څوک وي نبی سم بولاړ باندې واړه بول کړي دا نبی له سم دروغ وي تصدیق مګو ام المؤمنین فرمایي دا ګور بل صحابي وي د بلال په اصول سره ګور بخاری چې 158 میں دی وي حذیفه رضی الله عنه نبی علیہ السلام بال قائما بولاړ باندې وړ حذیفه رضی الله په اصول سره کافر شو دوی عبارت ملاو خارجي دویم نمبر دبل مثال واخلا دا صحیح مسلم دی جل 188 ام المؤمنین فرمایي ثلاث من تکلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريا چا چې دریونه یو خبره وکړه په الله ډیر لوی دروغ جوړ کړه قلت ما هن قالت من زعم ان محمدا راى ربه چا چې دا خبره وکړه چې نبی رسول الله په خپل سترګو الله لیدل ته په الله لوی دروغ جوړ کړه او دا څوک دی دا در منصور صفحه نمبر عبد الله ابن عباس رضی فرمای انس رضی فرمای را محمد ربه محمد خپل رب په سر بستر ګوباندې لیدل ابن عباس فرمای دغه څنګه صحابه کرام دین کلکې بسنت سره د بلال پنځ باندې د صحابه په نبی له سره په الله باندې دروغ جوړلا او په الله باندې جوړو دروغ جوړول کفر دی د پنځ باندې ټول اول صحابه کرام کافر په دې اصول سره چې تاسو دوه عبارت ملاو ان شاء الله د 500 عبارت درته رسته پیش کو دا کتاب الکبائر دی وای په الله باندې دروغ جوړول پر رسول الله باندې دا کفر دي صاحب باندې اول صحابه کرام کافرانو سره جمعیت العلماء ولا مخکې په دې ذکر صحابه د کفرینانو کې ست جرأت زو ګورم دا تعرضات په صحابه کې څه پیش کولای شم چې یو عبارت راړه په بل په امت کې خوارج هم دغه شکار نه کړي چې دوه عبارت دی ځکه یو دغه نه د کفر راو بس نتیجه راو بس په امت کې په پنځپیرانو کې دا مشاهده اولنې ځل خارج کړي چې مخامخ ناشتي تکفیر کې په دې سره چا تکبیر اول صاحب دویم زمخ کې زم ولې چې د ګورستا په داو کې سلی کې ستاره داو لګواوره ماته در لګلی هم دا وای د دینه د خدمت د دینه کفر لازمیږي د دینه کفر لازمی لازم المذهب ليس بمذهب لازم المذهب دا مذهب د سره نه په دې وجنه فقها اصول لدی تکفیر د چانه کیږي الان کې ټول فقها دا ولا فتاوا محمودیه علماء دیوبند مخ کې فقها پیش کوم 319 دوی لزوم کفر کا حاصل تو یہ کہ آدمی کوئی ایسا عقیدہ رکھے ایسا عمل اختیار کرے ایسا بات کی جس سے کفر لازم مذهب دا لزوم کفر حاصل دار ہے چې سړی دا سي عقیده اختیار کیا دا سي عمل اختیار کی چې دا غینه کفر لازمیږي لیکن جب اس سے کہا جائے کہ کفر لازم آ گیا تو اس کفر کو تسلیم نہیں اگر تو اس طرح عقیدے نہ دا کفر لازمی کی عبارت نہ دا تسلیم نہیں کی تو جمعیت العلماء والا تو ہوا ہے جمعیت العلماء والا نے دا عبارت جدا پیش کړه ورته وای ساره دی عبارت نه اخذ مې بوت انکار لازم ہے ابو ذر دی قائل نه ما دی وای دا کفر نه دی
او دغه تما سره لیکل د فقهاو په اصول باندې به تکفیر دا ول شامی صفحه نمبر 134 دی وی لان لازم المذهب ليس بمذهب په دې سره کفر نه لازميږي دا مذهب نه جوړيږي دا مولوی صاحب زمان سره فتاوا ابن تیمیه شیخ الاسلام صفحه نمبر 96 دی وی ان مذهب الانسان ليس بمذهب له دی وی لازم المذهب دا مذهب نه دی په دې سره چا تکفیر نه کیږي دا واخله مرقات د مولا علی قاری رحمه الله صفحه نمبر 306 لان الاصح ان لازم المذهب ليس بلازم دی وی په دې سره تکفیر د چا نه کیږي تا خو فقهاو اصول لیکلي پکار دار چې نن تر فقهاو اصول ویلي په هغه ذریعہ سره تا تکفیر کړي نن دی هغه ټول هړپ کړل هغه ځینې دی ودانګل و تختې دا قصیده النونیه د ابن قیم رحمه الله صفحه نمبر 263 ولذلك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهب بلا برهان دی وی لازم المذهب دا مذهب نه په دې سره چا تکفیر کې امت د فقهاو دا اصول دي پنځپیرانو خوارج دا اصول خوارج په قبرونو کې هم دیو ته حیرانی چې دا زمونږ د تخاموش شو تخاموش ټیم مې سره یاره دته به ویلو ته ولې خبرې کې مفتی غلام فرید صاحب د اصول مطابق دا سړی وباسه مفتی غلام فرید خلک چوپ شه خاموش ته چوپ شه ما مناظر خبرې کو مفتی صاحب اصول مطابق دا سړی وباسه نه ټیم به ودرې دا سړی به وباسه مخکې بیا خبره چلو دریم نمبر دا زمان سره مولوی صاحب بل کتاب دی الاعتصام د امام شاطبی سبق سو ان الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال لازم المذهب یار نو ټیم کې دا موبایل دی څه خبره شو یار بند ہے کې ٹھیک شو بند ہے کې ٹھیک دا یار جب کې ټیم مې سبو ده د دې ودی زمون یو دی د دې ودی زمون یو ال تری دونه است زمون یو ناست بس خیر دی مې غیب یونس تاسو مایک نه پریږدئ د موبایل نه ټیک شو ولی وسر چوپ شو بس خیر دا ګوره مونږ سم الاعتصام ولم لیکي لازم المذهب ليس بلازم دی اصول لیکلي دي په زما سره په شریعت کې فقهاو په اصول سره د فقهاو او دا چې خبره ده دلته لازم المذهب هم ناراضي سره دلته یو عبارت د پر بل را دي بل لپاره بل او په دغه اصول باندې زمخ قسم ددن یو تاسو کومه بل هغه جواب لستون راځي بلال مولوی صاحب دا کوم طریقې سره چې ته تکفیر کې په دغه طریقې په جمعیت العلماء کې ستا شاپور شیخو کتاب درته پېښ کوم افضل التراجم باقاعده باغی وصیت کو جمعیت العلماء سره تعلق ساتي شاپور شیخ کتاب پېښ کوم عنایت الله شاه ګوراتي په جمعیت العلماء کې اے ستا ګن پنځپریان مولین چې دا په جمعیت العلماء کې هغه کافر دي کنه ستا په نسبت یو دویم نمبر زموږ کیسم په دغه اصول سره د پنځپریانو تکفیر تا ته خیمه چې ستا سترګې لګي رڼا شي معارضه کې تا ته اوسو عبارت پېښ کوم مثال په تور د مخ کیسه و مرشد د ټولو اول راځم پنځپریان چې دي تقریبا د 500 نه زیات دلایل ز په معارضه کې پېښ کولای شم د ټولو نه اول دا زما سره د پنځپریانو کتاب دی نه پی سمای انبیاء امت دا توسل راغلی پنځپریانو کتابونه وایي توسل ذریعہ د شرک دا خاموش کړه تاسو یو کتاب موبایل ولګوي ته ختم کړئ ته زمونږ په اعتراض د ټیم ختم ابو تکفیران جوړیږي یار دا څه شو کومه په درې دی ودی دې کې څه خبره شوله ته چوپ شو یار دا خبرې وکړې کنه بیا دې دوی موبایل بند کړي یار په نن خبره باندې دا زما سره د پنځپریانو کتاب د نبی سمای انبیاء و امت صفحه نمبر 523 کې دی لیکي دوی توسل شرک دی هغه توسل ذریعہ د شرک ده جو لوگ مر چکے ان لوگوں کی دعا میں وسیلہ بنایا یا تو کفر اور شرک یا کفر اور شرک پیلنے کا ذریعہ ہے دا واخلا نشر التیب صفحه نمبر 242 معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب هغه په دې باندې د علماء دیوبند اتفاق دی دیو رچون کہ اس توسل پر کسی صحابی سے نکیر منقول نے اس لیے اس میں اجماع کے معنی گئی صحابہ کرام اجماع د پنځپریانو په نسبت ټول صحابہ کرام رضی الله عنهم کافران شو دوی عبارت علماء یو څه کلا ګر چې پنځپریانو په مذهب نه لیکن لازم المذهب ليس مذهب هغه دا چې عبارت دی اوسه ټول پنځپریانو کفر دلته ښکارو شو نمبر 2 دویم نمبر وزداد پنځپریانو تکفیر وکړو د صحابه کرام اور صحابو تکفیر چې کیسو بخبل هغه بخبل کافران دي لہذا پنځپیران اشاعت توحید بلال نو اخله تر شیخ طاهر پر ټول کافران دي د اصول سره زما په اصولونه دویم نمبر مولوی صاحب دا دویم نمبر زم آدم علیہ الصلوۃ والسلام توسل کړو د الہ سورن صفحه نمبر 501 دا دوی هو وسیلتنا وسیلت ابینا آدم علیہ السلام دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله نیسو او زمونږ نکاح آدم علیہ السلام په وسیله نیولې و ستاده کتاب ولا وی توسل شرک دی وسو ګر استاسو باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک استاسو باندې علامه ظفر عثماني علماء دیوبند مشرکان زو څوک چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته مشرک وي د مسلمان کېدای شي قطعا نشي کېره د پنځپیرانو باندې آدم علیہ السلام مشرک د بلال په اصول سره د پنځپیرانو باندې هغه علماء دیوبند کافران شو مخکې بس د معارضه کوم سترګې بری زلنا کوم ان شاء الله